السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام ابرار صاحب، څنګه الله خیر برابرې؟ خیر دی، شکر دی ډاکټر صاحب. پاسه سار شو بیا سار شو ډاکټر صاحب. دا پرون تاسو ډیر مریضان چې هغه د بواسیر په دغه باره کې راغلیو، نو دا څه وجه ده د بواسیر چې دا په یخنۍ کې سیوا شي، کو دا څه مسله شي؟ ابرار صاحب کوېسچن خو ډېر مزیدار و، په بواسیر باندې موږ ډېر بحث کړی هم دی، او بواسیر خو په دواړو موسمونو کې سیوا کېږي، خو په یخنۍ کې ځکه سیوا شي که نه چې یو په یخنۍ کې دا زموږ دا کم نسل چې دی نوجوان نسل یا مطلب چې اولډ نسل، نو دوی داسې کار کوي چې دوی په دې یخنۍ کې ګرم خوراکونو ته کار وایي، مهو تودې شوي ته که نه. او زما په خیال بله خبره دا ده چې پاجامې مه اغوندل، او پاجامې اغوندي، او مطلب د هغې لپاره ګرمایش پکې ډېر راځي که نه، نو په هغه وجه باندې په یخنۍ کې د دې زور ډېري د ګرمۍ په مناسبت سره، په ګرمۍ کې خوراکونه هم یخي که نه، او په ژمي کې وخوره د ګرمو خوراکونو کوشش کوي، نو هلته کې هغو له زور ورکوي. نو د بواسیرو مریض ته ډېر تکلیف وي، نو هغه ته مطلب چې هغه د چا مخکې دا خبره کولی هم نه شي، ځکه چې داسې مرض ده چې چاته یې کول ګران دي بغیر ډاکټر نه. نو الله دې په ټولو رحم وکړي، او پرون مریضانو خو د بواسیرو ډېر راځي، او الله یې ښه کوي، هم ټریټمنټ به هم ورکوو. صحیح شو. بس زمونږ دغه کوېسټن و چې د بواسیر په دې یخنۍ کې سیوا شي، نو جزاک الله، تاسو خو ډېر ښه جواب موږ له راکړو، او انشاءالله چې کېدای شي دا خلک به هم د دې نه ډېر مطمئن شي. انشاءالله ډېره مننه، شکریه.